بسم الله الرحمن الرحیم. دروا مې هله سلامونه. یو ځل بیا وسیم جهان د یو نوي ولاګ سره تاسو ته مخاطب یم. ملګرو څنګه چې مې درته ویلي وو په بلوزني ولاګ کې چې زمونږ کوم ټارګېټډ ځای دولۍ هغه زمونږ نه د باران د وجې پاتې شوی. نن خو بیا اراده وکړه دولۍ ته ځو او وړوکی شان ولاګ جوړوم او دغه ځای ښایستونه او ښکلاګانې تاسو ته ښایم، په خپله مې انجوای کوم. دې ولاګ نه خوندونه او مزې واخلئ. بس دغه سره ملګري دي او سختې لارې. وای چې یاران دی وي دنیا دی نه وي، یاران دی وي دنیا دی نه وي، دنیا همیش وي یاران کله کله وینه. په دې چکر کې را سره دا یاران هم ملګري دي، خو دوی د ویډیو نه لږه کرکه کوي او بس په دې شعر باندې مې په دې ویډیو کې راټینګ کړم چې تاسو نه وبکیم یو کلیک والم. مخکې ځو ولاګ را سره د اخره پورې ګورئ. ښه ملګرو، دا داسې یو ګټه ده چې پخوا زمانې دلته کې پته نه چې په هغه وخت کې به څوک راغلي. پڼې چاپ دی، پڼې چاپ. ډېره مودې نه خلک لګیا وو چې دلته کې د پڼې چاپ دی او هر ټایم د هغې نه اوبه بهیږي، خو ما چېرته نه و کتلي. نو دا مې ارمان و چې لاړ شم دغه ځای په خپلو سترګو ووینم او تاسو سره هم شیر کړم. نو د دې نه په هر موسم که ژمی اړ او هر موسم چې د دې نه اوبه بهیږي او بالکل د پڼې نشان دی. تاسو دا بالکل کتلی شئ، لږ نږدې راشه دی له، بالکل د پڼې نشان دی، دا تاسو کتی شئ. ها ملګرو، دا ولاګ جوړول دومره اسان کار نه دی. ملګري را سره دی هغه دی بره ناست دي، خو د دې تاریخي ځای کتلو لپاره او تاسو سره شیر کولو لپاره د هغه ځای نه زه په ښکته راکوشم دا خطرناکه لاره باندې. ما وی چې دغه د تاریخي ځای په خپله هم وګورم او تاسو سره هم شیر کړم. ښه ملګرو، دغه مخامخ میرزا سر د دغې نه روزانه تقریبا 6 استادان په دې سختو او ګرانو لارو باندې اخوا لړۍ نومې کلی ورته وایي هغې ته ځي او هلته استادان دي، د هغې ځې ماشومانو فیوچر جوړوي. سبا په هغې کې ډاکټران هم وي، استادان به هم وي او د هرې شعبې خلک به وي. نو زما د خپل کلي دغه استادانو جذبې ته سلام دی. ها ملګرو، دې ته وایي شرغشی. مې بي چې ډېر خلک یې پیژني. د دې کمالات څه دي؟ د دې نه خلک چت جوړوي، ټوکرۍ ته جوړیږي او د سوري دپاره د صبرونه جوړوي. نو دا په دې غره کې دي، که چاته په کار وي بیا دلته وزټ کولی شئ. ها ملګرو، تقریبا خپل مقام ته راورسېدم. زما شاته دا بیکګراونډ تاسو کتلی شئ، دا ښکته بر شمنال او بیا کوز شمنال او سیری دغه علاقې او دې اړخ ته لړۍ او نک او دا څومره م علاقې چې دي نومونه نه راځي غلطېږم، دغه علاقې دي. دا ښایسته لوکیشن دی او وګورئ خوندونه ترې واخلئ. ها ملګرو، څنګه چې مې درته ویلي وو چې خپل ځای کوم چې زموږ ټارګېټډ مقام دی دولۍ، بلاخره هغې ته راورسېدو. دې ته ویلی شي دولۍ. دا یو قسمه لویه غار ده،
څوک مشران وایي چې دا یو لار ده او پخوا به په دې باندې بیزې تلې ښکته دا داسې مکمل تللی دا هغه شمنال ته وایي دا یو لار وه موږ ته انفارمیشن نشته انفارمیشن به د دې مشرانو کوم مشران چې تللي دي یا کوم ژوندي دي هغې ته به خو موږ ته دومره انفارمیشن دی او په دې کې بله مزه دا ده که نه چې دې ته که ته ګټه ارتا وکړي هغه انتهایي زیات ښکلی اواز کوي نو دغه ټرای زه کوم یو ګټه ارتاوم خو اواز به تاسو ته په موبایل کې نه راغلی نو دغه د دولۍ باره کې یو څو خبرې وې ښه اخري مقام ته راورسېدو د پروګرام اینډ به هم دلته کوو سټیپ هم دلته کوو او ولاګ اینډ به هم دلته کوو خو بیکګراونډ کې شاته تاسو دا یو څو کلي دي کتلی شئ بلندۍ ده بیا میرزا سر خوړګۍ ډنډونو کوټ مخامخ ټانګوړم لږ شان د ښکاري بامې وغیره او دې سایډ ته دغه شمنال او دا علاقې دي نو د پروګرام او د ولاګ اینډ دلته کوو خپل ورور وسیم جهان له اجازت ورکړئ د لوی الله په امان